نیمه چارې داسې دي چې په د محرم کې ډېر بدعات دي، یعنې هغه چارې چې دین انسان دي، لکه هغې کې توس به د شینګون کتي دا تعزیه کوي، تعزیه کون دا خو نشته. تعزیه څه مقصد چې هغه خپله څوک کبي جوړوي، څوک ته امام حسین رضی الله عنه د دې والا هغه جوړوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، دې ته تعزیه یې. بیا هغونه حاجتونه غواړي، هغونه بچي غواړي چې څوک بیمارون دي، مطلب دا هغو ته دعا نه غواړي چې چا اولاد نشته هغه دعا نه کوي، او دا هغو زیارت داسې نیت سره کوي چې لکه د امام حسین رضی الله د روضې زیارت مو وکړل یا د هغې زیارت مو وکړل. نو دا خو هغه قرآن کې ارغولي دی، الله پاک ویلي دي که نه چې اتعبدون ما تنحتون، چې تاسو د هغو شیونو عبادت کوئ چې هغه تاسو په خپلو لاسونو جوړ کړي. نو دی دغسې د تعزیې کون په خپلو لاسونو یې جوړ کړي، بیا هغونه منتونه او هغونه دا شیونه مینه غوړي، نو دا نه دي پیچار. دغه رنګې داسې مجالسو اهتمام کول چې هغې کې ماتم وي، هغې کې نوحه وي، او هغې کې دغه رنګې نوره د رفیزیونو سره شیعګانو سره په هغې کې مشابهت وي، نو دا ناجایز دي. ماتم نوحه دې نه خو هسې اسلام منع کړی. هغه شینګون خو یې که نه هغه خو یې چې به امام حسین رضی الله په غم کې دومره موږ جوړو، خو اسلام کې خو څوک شته، خو اسلام کې خو څوک درې ریزې ده، غمګیني خفګي دا خو درې ریزې دو. دې وله دا پاته شته نه چې دې وله څومره څوک د څه شه ده خفګي د وره چو د سال پکې ووتل دی نن رسې منو وی. نو لحاظه دا د اسلام نه دو. او که بیا دا چیرې داسې وه چې بھئی دا غام صحیح ده، درې ورځې نه وه اسلام کې وه، بیا ټولو نه زیات افسوس خو بیا د نبي علیه صلات وسلام غونتې ذات منتې پیچار وه چې هغې ورځې موږ منوله، هغې دغسې مجلسونه مو کوله. نو لحاظه دغه رنګې د مجلسونو کې خو منتې خدای الله لعنت ورېږي، د مجلسونو خو ګناه زویونه دي، دې کې شریک کېدن ټیک نه دي. دغه رنګې نیم خلک تورې جوړې محرم کې وغوندي، نو دا نه دي پیچار، دا ټیک نه دي محرم کې چې محرم کې تورې جوړې ویلې چې دا هغه بل قوم سره د هغو مشابهت رسي. نو بیا حدیث کې چې من تشبه بقوم فهو منهم، چې کوم خلق کوم قوم سره تشبه وکړي، هغو غوندې هیئت کیفیت اختیاروي، هغو غوندې شکل و صورت اختیاروي، هغه به هغې قوم نه وي. نو لحاظه دا تورې جوړې وغیره دا چې دي دا نه دي اغوستن پیچار. دغه رنګې نیم خلکو دا عقیده او دا رسم دا سوچ جوړ شوی ده چې بی د محرم میاشت چې دو دا د غم والا میاشت، چې د غم والا میاشتو بس اوس به نه په دې کې وده کوي، نه به دې کې څه بله خوشي کوي، نه به که ډېرې خوشي وي نه په دې کې به خوشي مشي نه منوای، او د خوښۍ چاره نه به ځان منې کوي، ویلې چې دا میاشت چې دو دا غم والا دو. نو لحاظه دا خبره ها چې دو دا ها اسی الټا دو. دغه رنګې یعنی مو خلکو دا سوچ جوړ شو چې د خاص چې د محرم میاشت کې وده کوي که نه وده دا ټیک نه ده، ویلې دا غم والا میاشتو دی کې چې وده کوي بیا هغې کې برکت نه وي، او بیا پکې دا وي چې خاص کر پوره میاشت که نه وي د لاس ورځې چې دي که نه لاس ورځې دې کې خو وده موده کول چې دي دا خو سره وي چې بالکل حرام دي. حالانکه دا هیڅ خبره نشته د محرم میاشت کې. محرم میاشت کې خو د عبادت کوونې تاکید روغله ده، زیات ارشادات پر غولی دي، زیات حکم پر غوله ده چې بی د محرم میاشت کې تو څه شی عبادت وکړي، او ده خو هسې آلریډي نکاح چې دا خو عبادت ته ځکه عبادت دې بری کې چې حدیث کې چې اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین، چې یو سړی وده وکړي به د هغې دین چې دا نصف شي، فلیتق الله فی النصف الباقي، او پیچار دی چې سړی نیم بره کې الله نه وډور شي، یعنې نیم خو وده سره مکمل شي او نیم څه شي نیم بره کې الله نه ډرېدن پیچار دی. او دا کوم چې بیا پکې چې نه وده سره پیچار نه ده د ودالې دي حروم دي دا هسې لګیا دي فضول لګیا دي که نه. نو لحاظه داسې هېڅ خبره نشته ده بلکې عبادت ته وده ها. نو لحاظه په دې عباداتو باندې تاکید روغله ده، نو لحاظه پیچار دي.